بسم الله الرحمن الرحیم. بهلول دانا چې خلک ورته بالولې دانه وایي. خلکو په نیز باندې دا یو قمقل انسان و، خو د ده د نوم نه تاسو اندازه لګولی شئ چې ده ته ویلی کېږي بهلول دانا. بهلول د ده نوم دی، دانا هوښیار ته ویلی کېږي چې دا ډېر زیات هوښیار و. خلکو به ده ته لیونی وي. دی وایي یو ورځ د بصرې په کوڅو کې تېرېدم، ډېر کوچنیان ماشومان وو چې په اخروټو او بادامو به یې لوبې کولې، خوړلې او ساعت یې پې تېرو. یو کوچنی ماشوم ګوټ ته ناست دی، د نورو کوچنیانو ماشومانو نه جدا دی، ګوري او جاړي. بهلول دانا وایي چې زما دا خیال شو چې دا کوچنی په دې جاړي چې د ده سره اخروټ، جوزا، دا چغزی او بادام نشته دی چې د نورو ماشومانو سره پې ساعت تیر کي. نو ما هغې کوچني ته ووی ای بچیه، تا ته زه اخروټ او بادام اخلم چې د نورو ماشومانو سره پې ته ساعت تیر کي. دې ماشوم ووی او ما ته یې وکتل، یا قلیل العقل ما للعب خلقنا، ای کمقله مونږ د وخت تیرولو دپاره پیدا یو؟ آیا مونږ الله جل شانهو د وخت تیر باسلو دپاره پیدا کړي یو؟ نو ما ورته ووی ای زویه، مونږ خدای جل جلاله د کوم شي دپاره پیدا کړي یو؟ ده په جواب کې راته وویل للعلم والعباده، د علم او د عبادت دپاره. ما ورته ووی بارک الله فیکا، تا د علم د کوم ځای زده کړی دی؟ ده راته ووی من قوله تعالی، د الله تعالی د دې مبارک فرمان نه مې زده کړی. افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون، آیا تاسو دا ګمان کوئ چې مونږ تاسو فضول عبس پیدا کړی او تاسو به زمونږ طرف ته نه راګرځئ؟ نه نه نه، بالکل داسې نه. د تاسو فضول نه پیدا او تاسو د یو مقصد دپاره پیدا او تاسو به مونږ ته راګرځئ او د هغې باره کې به درنه پوښتنه کېږي چې تاسو کوم مقصد له دنیا ته تللي وئ، هغه مقصد تاسو پوره کړی او که نه.